لپاره څلور اوامر ذکر کړه. یو الله ویا ما یادوي، او دویم الله زما شکر وباسئ ناشکري مه کوئ، او دریم امداد د الله نه وغواړئ په صبر سره، او څلورم امداد د الله نه وغواړئ په مانځه سره. پنځم الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. الله ویا هغه خلک چې هغه د الله په لاره کې وجلې شوي دي د اعلاء کلمت الدین دپاره، الله ویا هغې ته مړ مه وایه. ضحاک رحمه الله ذکر کړي دي چې د آیات راغلی او په باره د بیر معونه د صحابه کرامو په باره کې، او دویم قول دا دی چې د آیات راغلی او په باره د بدر د صحابو کې. په بدر کې 14 کسان، شپږ د مهاجرینو نه او اته د انصارو نه شهیدان شو. نو خلکه چې کله به د الله په لاره کې یو سړی شهید شو، دای په باره کې به ویله مات فلان وذهب عنه نعیم الدنیا ولذاتها. وی پلانې مړ شلو، د دنیا نعمتونه هم ترې پاتې شو او خوندونه او لذتونه هم ترې نه پاتې شو. الله آیات راولېږلو چې هغه چاته مړ مه وایه کوم خلک چې د الله د دین دپاره شهیدان کړی شوی دی. او بعضې ویه چې دا د احد د صحابه کرامو باره کې راغلی. مسله د حیات الشهدا دا هغه مسله ده چې دا د متشابهونه ده. ضمناً په بعض آیاتونو کې ما ضمناً هغې ته اشارات وکړله، او د آیات کې بیا چې اشارات کو. یو خو د آیات کې دا خبره کړې ده چې الله ویا چاته مړ مه وایه چې کمه د الله په لاره ووجلی شي، توکړي شي، په جهاد کې ووجلی شو، مړ شلو، نه اموات مړ ورته مه وایه بلکې څه ورته وایه؟ شهدا، شهیدان ورته وایي. او بیا الله متصل وایي بل احیاء، الله وایي دا ژوندي دي. نو چې مړ نه شلو نو ژوندی شلو. اوسه دا ژوند خو موږ دې ته وایو چې هغه د خپلو بچو سره یو ځای په خپله کور کې ویه، د بیبي نه جدا شوی نه یه، عمر یا انقطاع ته رسېدلی نه یې، په باندې جنازه نه کېږي، دارنګې هغه په قبر کې نه کېښودلی شي، او هغه په لحد کې نه دفن کولی شي، غسل ولا غیر نشي ورکولی، کفن ولا نشي ورکولی. دې ته موږ حی و ژوندی دې ته وایو. نو الله ویا مړ ورته مه ووه ژوندی. نو دا خو زمونږ له لاړې
په ده باندې احکامات د میت د مړي خو جاري شو. دا جنازه مو شوله، دا کفن مو شلو، آله یا غسل ورکړی شو، هغې لحد کې دفن هم کړلو، نو بیا ورته څنګه احیا نه و، موت ورته نه و، اموات ورته بیا ولې نه وایو؟ معلومه ده شوله د آیات نه چې دا احیا د دنیا نه ده مراده، لکه څنګه چې بعضې شرکي عقیدو والا او بدعتیانو د هغې نه دنیا معنا اخیستې ده. دا نور خلک هم د الله په نیز باندې ژوندی دی، کم عام چې مړي دي هم د الله په نیز باندې ژوندي دي، یا به په علین کې وي یا به په سجین کې، خو شهید ته الله ویه دا ژوندی دی، نو د دیو دا ژوند د نورو مړو نه اعلی دی، د دیو مرتبه د نورو مړو نه اعلی اوچته ده، ارفع ده، ځکه ورته وایي بل احیا، الله ژوندی دی. نو د دنیا په شان ژوندی نه دی. ولې؟ الله ولکن لا تشعرون، تاسو پې نه پوهېږئ. نو چې نه پوهېږئ خو بس معلومه نه شوله د الله په نیز ژوندی دی. اوس د الله په نیز څنګه ژوندی دی؟ خو برزخ کې دی که ولې د برزخۍ زندګۍ نه موږ نیو خبر و چې چاته څنګه نعمت میلاوي، څومره حیات دی، په څه ډول دی، کم نعمتونه دي، دا معلومات نشته. بس الله ویا نور څه مه وایه، ژوندی ورته ووه، خو داسې مه ووه چې دا د دنیا په شانتې دی. ولې؟ ولکن لا تشعرون. نو دا د متشابهاتو نه شوه چې ستا علم یې نه پیکو، ته به پکې خبرې نه کې، او دې کې تفصیل د ضرورت هم نشته. چیرې یو سړی دا ووایه چې جسد دی په دې قبر کې پروت دی، د دې سره د دې روح څنګه تعلق دی، په څه ډول باندې دی، په دې قبر کې ولې څه نعمتونه ورکوي، روح یې چېرته دی، او به چې څومره الله ویلې ده هغومره ومنه که نه. علامه ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې د هغه آیاتونو په باره کې یو خبره کړې چې هغه آیاتونه مبهم ته به نه رالټې چې ښې به نه، هغې په باره کې وایي ابهمو ما ابهمه الله، ما بیانوه خبرې چې نه دی بیان کړي هغې لره الله. نو چې الله نه دی بیان کړي خو مه بیانوه که نه، بس عقیده دومره ولره الله ویا مړی ورته مه ووه. نو څه ورته ووو؟ یا الله ویا ژوندی ورته ووه، شهید ورته ووه. نو دا شهید ورته څرنګې وایو؟ دا خو د دنیا نه لاړ، څرنګې ورته ژوندی الله وایو؟ الله ولکن لا تشعرون، په ژوند باندې نه پوهېږئ. نو یې ما ته پرېږدئ، الله وایي که بل مقام باندې براش الله ویا دې ورته روزي میلاویږي، روزي م وله ورکوه الله. بیا به اوس حدیث مبارکه لګې. اوس یو حیات د درې قسمه ګوره خلک دی، یو حیات الصالحین، یو حیات الشهدا، او یو حیات الانبیاء. درې قسمه خلک. یو حیات دی ژوند دی د عام صالحینو، عام نیکانو خلقو ژوند دی، دام ژوند دی، خو تاسې په ژوند نه پوهېږئ. ام برزخ کې دی، ان الابرار لفی نعیم، الله نیکان هلته جنتونو کې دي،
دام خلق دی مومنان عمل تدی اغیتم نعمتون ملاوی خود دیا مرتبه په حیات کې د شهدا او د مرتبه نه کمه ده خکته ده د شهید مرتبه دا چوته ده چا په صحیح معنو باندې شهید د الله په لاره د اعلاء کلمت الله د پاره نور اغراض او مقاصد نه یا او شهید شلو د دلوی مرتبه ده بل حیات الانبیاء ده د انبیاء علیہ السلام حیات او ژوند دی نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دام ژوند دی خدا ژوند څرنګه دی لا ولکن لا تشعرون نه پوهیږئ ګوره نو برزخ دی کنه برزخ باس خو دې ته نه دی کړی وس فرعون په اور باندې دیا پیش کولی شي سحر او ماښام ته به چا ته وایي چې څنګه پیش کولی شي خو بس الله وایي ایمان هم پرې راوړی دی نور څه نور هغه کې به چیخې نه وي نو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور انبیا علیه الصلاة والسلام حیات منګه منو نو چې څوک حیات حقیقي او صحیح حیات مني نو هغه ته مماتي وایي او چې کمی نه مني نو هغه ته حیاتي وایي وی گنگا الٹا بہ رہی ہے دریا میں الٹا روان کرے اچھی کما صحیح دا قرآن و دا حدیث نظریہ دا او دا علماء دیوبان عقیدہ دا نو آغا عقیدہ اختیار کا کنا بلی دب کی چه ضرورت تھی اشرف علی دا نبی رحم اللہ وی جواب اشرف الجواب وی حیات دا انبیاء و برزخی دے اصل فتاوہ کی مفتی رشید احمد ویا حیات برزخی دی کفایت المفتی کے ویا حیات برزخی دی نو ټول څومره مفسرین چې ته ګورې هغه وایي حیات برزخ دی غوره د دنیا حیات تېنه نه دی مراده په شانته د دنیا ولې دا ناقص دی او د آخرت د اعلی دی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرګ تاری شوی دی مرګ په نراغله دی زګا یو عمر ختم شوی د الله نبی له کفن ورکړی شوی دارنګه قبر کې کوي خودلې شوی او صحابه کرام باندې د موت فتوا لګولې بخاری روایت دی چې مړ دی د الله پیغمبر ولا تقولوا الله ويما وويل من هاغ چاته یقتلوا چې وجلی شي ټوټی شي فی سبیل الله د الله په لاره اموات دا مړ پشان مړ وته موا د دنیا لذتونه پرې خودل او یاره خجوان دی واسه خراب نالا ویا بل احیاء بلکې دیا جوان دی د دیو جوان الله وشتا خد سرنګ جوان دی الله ویا نور قصه پکې مکوا ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په جوان نه پوهیږئ د الله فنیز باندې دا جوان دی برزخ کې الله ویا دا جوان دی آیت نعمتونه ملاویږي روحونه ولا په نور جسدونه کې ارچلی دیو جن ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تللی نو په معراج کې پیغمبر علیه السلام د انبیاء سره ملاقات کړي اول اسمان کې د آدم علیه السلام سره نو آدم علیه السلام خو کوزو نو خاخ کړي کو نه په اسمان کې خاخ کړي موسی علیہ السلام سره ملاقات نو موسی علیہ السلام کوم دلته خخ دینو بره څه کوي دارنګه د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات و مسمان باندې بیت المعمور ته ډاړواله و نو دا خو کوس خخ دی نو دی بره چا وخی جاو نو خدا الله پنی ژوند دی کنه ولکن لا تشرون لا تاسبن پویږي وبل حیات دی دا حیات د سویا د برزخ خویا
دی وجه نه ګوره جابر وای کنه تاسو ما مخکې ویلي جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ او یا وی لقینی رسول الله وی زما سره رسول الله ملاوش فقال لي ماتل یا جابر مالی اراکا منکسرا ویل یا جابر ولی نما دسی خپی وی ماتل یا رسول الله استشهد ابی زما بابا مرشلو پا احد کی و ترکا عیالا و دینا یوی بال بچ پریخی دی او یوی قرضونه په ځان اړولي دي او دا ټولې خویندې وي نو د الله رسول ته وایي افعلا ابشرک ای جابر اوې زیری دله نه در کومه بما لقي الله بی اباکا چې ستا پلار ته د الله د طرفه څه میلاو شو او الله سره ملاقات کړی وی ما ته چې ولې نه ویلا چې ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجاب الله هیڅ سره خبرې نه دی کړی چې کله مړ شي مګر د پردې نه ورسره اخوا کوي واحیا اباک فکلمه کفاها او ستا پلار را ژوندی کړلو مخامخ یې ورسره خبرې وکړي ویا بدی تمنا لیا اوتکا وی بندا اغواړه سنا نه غواړیا چې دله درې کما دا ورته رب ویه نو دا ورته ویه د جابر پلار ویا ربی تهینی فاقتل فیک ثانیه یا الله ما ژوندی که دوباره چې زه بیا ستا په لاره کې مړ شمه نو ژوندی خو ونو بیا ورته ولې ویل چې ژوندی مې که نو خو دا ژوند هلته د برزخ خو که او د جابر پلار ترې نه غوښتلو د دنیا ژوند نو د دنیا ژوند له خو یې بیرته نه رالیږلو نو الله ورته وایي انه قد سبق مني انهم الیها لا یرجعون دا فیصله الله ویا شوې ده ګوره چې دنیا ته واپس تګ نشته بدلته ژوندي وایي که نه برزخ یا برزخی زندگی ده نو د ټول مفسرینه د دې نه ګوره د برزخه دا ژوند ترې نه عالیه دنیا ژوند ترې نه چا نه دی اخیستی ما سوا د اهل بدعونه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع آیات کې امتحانات ثلاثه راوړي درې امتحانات باندې داعیانو راځي قرآن بیانیا خلقو ته حق مسله کې الله یې ګوره درې قسمه حالاتو ته به ملاتړي یو به د باندې دمکیانې د دشمن نه راځي ویره به یا کله به دې د مرګ بندوبست کیا کله د جیلونو او کله د بندیزه نو الله یې ګوره دې ته به بډه راوي الخوف دویم علاوه کله به د باندې پابندیانې لګی او لږې به راځي ریټونه به خیجئ لږه به راځي او دریم علاوه والنقص او نقصانات به بیا موزه کله مالی او کله جانی مالونه هم پکې کمیږي نو چې کله مسله کې او یا دین بیانوي یا جهاد فی سبیل الله کې نو د دریو طبقې فکر کوه دا مخکې ځان سره په سینه باندې لیکه سینه بیا چې روس سوی دی کې مې ګوتې نه دي والي ولنبلونکم ملائخه مخابه منګه امتحان الستاسو بشینا په یو معمولی څیزه مدارک ویا شی نکره راوړی د دې دپاره معمولي غونته کې ډېر امتحانات د نلالي ځکه بندگان کمزوری دی کنه خلق الانسان ضعیفا انسان کمزوری دی خدا دی لالیه چې الله پکې کراو کوټه د خلکو د ښکاره کی
الله خو به چې دا کارا دی او دام به چې دا پکې کوټه دانه ده خو دا ما او تا ده پکې ښایي چې دا والې دانه ده دا به سینه ټپی کله کله خو چې حالات راله الله وایي بیا به لکه په سپي پسې چې ډابه وتړې بیا یې پته نه لګي اومه کوڅه او الله وایي کره به وینې چې کم خلکه دا ولاړ یې د دشمن ته ډاټ کار مقابله لکه دا حالات صحابه باندې راغلي یې راغلی وګوره ټول کفر یو شو او مدینه منوره باندې حمله وکړله او الله تینا تعبیر کړی دی بیا به مخکې راشیه هلته الله وایي ابتلا څه وه ابتلا دا وه چې زړونه ستاسو رسېدلي وه الله وایي مرو ته حناجر ته رسېدلي و که نه چې اوس به څه کوو نو خندق یې بیا ووه نو غزوه خندق بیا ذکر شو آی مقابله وکړه حالات بس دشمن باندې الله توفانونه راوست نه الله وایي معمولي امتحان به ملوه امتحان برسه الله ویا من الخوف د ویری کله کله به الله ویا د دشمن د طرفه ویره ویا دا به جهاد کې کله راځي د دشمن او کله به داسې حالات د حکمرانانو د طرفه د باندې به راځي خلک به دې مرئ جاسوسان روی دا ځینې خبرې مه کوه نقصان به درته وی ورسي هلکه ځینې خبرې څنګه نه کې قرآن چې کړي هغه کوه نو ونه د پکې ځانه وي خو قرآن چې کومه خبره کړې ده خبره به خلکو ته کې ولې خو هغه دې ونه کړه وی خو دې اغلا وکړه بیا خو د یهودو ناکاره مولانو کې شمار شي چې الله یا یو مسله ما کړې او تا پټه کړه نه لای ویره به راځي د طرفه د دشمن نه والجوع والله ویا امتحان به بل ویا دولګي ولګه بیا ګورا مکه کې هاشم ابي طالب کې بایکاټ کړو ویل نه به پیسه خرڅ او نه به پیسه اخلي نه به وساوي رشتہ کویا نه به سره کلیګری کوي نه به جمعه ته پرېدیا نه به خادای ته نو مړی ته نه ژوند دي تا دا د الله په نبی باندې رااله کنه سوال وګوا پانی به خوړلې صحابه چې پانه به میلاو شول چې ادم نو شکر به ایستل نو کله کله به دی ولګه کې اچي ونقسم من الاموال والله ويا کله بلا امتحانی کمود بیا من الاموال د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوه نقصان له درې چیزونه ذکر کړه کله به مالیا نقصانی نو بیا به د نه اکاونټونه بند یا به د پسې راشي یا روی د مدرسې څخه کومک څوک کوي نو لکه تی کې خو تی کې احتساب یې وکړه کتاب کې یو بلب لګولی خو صحیح ده نو دا خلکو به ړه کې ویره واچي او ویره واچي چې یاره چا د سره امداد کړی مرسته یې رسه کړې تعاون نو چې وایي پلانیه نو هغه دمکاو کي خوا وایي ته د طلباو سره مرسته کې دا خو یا دی کې خلک تیاری نو خو ارساله بیا مدرسې ګیټ ته نه ګوري نو نقصان د مالونو کله وکړي د ادارو د مدارسو د جماعتونو کومک پې نه بند کړي او کله مالونو باندې د مؤمنانو حال راوالي د مؤمنانو مالونو ته اوس ګوره کنه مال د کونډې د یتیم یا د زکات روپۍ راشي وایي 13 کروړه روپۍ راغلې وي د یتیم او د کونډې او د غریبانانو 1 کروړ هم تقسیم نشوي څه شولې چا وړې راګانې ووالي نو د مسلمان مال دی لاړ بیت المال دی خلکو خولې ته واچي نلای والانفس او کله کله به نفسونه کمیا شهیدان بدن الله وی کېږي مرګونه به ګوره کېږي نو دې ته هم به ډراوي چې 80 کسان په احد کې دا شهیدان شو
نو دې د مړي نه وي ولې صحابه ته به دې در نه ورسېدلې چې په یو کلي کې په یو وخت ټولې دنیا پسې راغستي او نه یې څوک د تسلی شته ما سوا د الله نه او بیا کسان مړه کړل او مسلې ولا وکړه غوږونه یې تې کټ کړه پوزې یې تې کټ کړې شونډې یې تې کټ کړې آینې ولا رایستلې وې ځان له تلاکت جوړ کړی زړې ولا رایستلی او هغې چوپلی و د غوسې د لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله تعالی عنہ پټي راټولول او تریو خپل تریو او د هغه واړه واړه پټي و هغې ټوکړې ټوکړې کلی او کو چارته خور نه خپه کېدی که نه نو ما دا پرېښودله چې مرغانو وړی وي د قیامت په ورځ مې الله ته ویلې چې بس ستا د دین لپاره دا تره داسې ټوکړې ټوکړې شو خو خور به یې خفه شي نو په یو خطه کې راټول که او دپن یې نو ولې هغو ته به در نه ورسېدلې نو که اوس تا ته رسېږي نو تا نقش قدم د هغه اختیار کړی که نو چې دا په نقش قدم باندې زیات نو په جنګ کې ګوره ګوړې نه وشته شي خامخا انسانان پکې کمیږي نه الله ویا نقصان به بموزیا والانفس او د نفسونو والثمرات والله ویا د میوو میوجات به د باندې کمی اوس اختیارات هر څه د یهودو لاس کې دي که نه مهنګایي دا خو صحیح ده د الله د طرفه ده دا او به راځي خو سبب یې څوک جوړ شوی سبب معلومه وکړه لکه سبب خو خامخا د یو کاري چې یو سړی یو کار وکړي هغه له سبب خامخا وي نو سبب یهود جوړ شوي دا په ممالکو کې مهنګایي نشته په تا باندې خپلې جنټان کېنوله چې تنګ یې کوي مجبور یې کوي چې دا خویندې میندې د کورونو نه وباسي نو اوس د ګوره که نه په یو دوه دړی پسې ټول کلی راوتی دا ذلت نه دی نارینه لی ولې نه ورکوي پیشنهادي کارډ وله ورکړي د بېنظیرې روپۍ ده نو سړي لی ولې نه ورکړي خو ته خیرخواه نو سړي په پیشنهادي کارډ باندې روپۍ وکړه که نه راځي به وربشي په قلاره به راوایي د تنخواګانې چې راځي د سکول د استادانو او یا کم خلک عامې ډیوټۍ نه کوي نو دې څه ښځه دي کو سړی خو سړي ډیوټۍ کلی ده که نه راوایي نو د دې ښځې په دې کې څه چل دی څه سره دي چې شناختی کارډ به ښځه به ګوت هم لګوي شناختی کارډ به هم ښځه وړي د ډیپو په وړو پسې به هم ښځه راځي په راشن پسې به هم راځي او دومره مسلمان بې غیرته دی چې تپوس یې نشي خو هلکه وی چې چا له دې راوړي ورته کېده زه به یې کور ته یې ویست او ګودم لږې مړه شو خو دا دومره مري خو موږ به مړه شو لیوني ول لوی شهادت دی که نه صحابې د ولږې ډېره بند کړي وو د خو د ولږې مړ شو لوی مقام خو الله ورکړ او بس دی پسې تور سرې دا د یهودو پروګرام دی میشن دی دا چې زنانه وله رابان کوي چې تنګ شي په سړک په منځ کې به زنانه ناستې سوال به کوي دی دې ته جوړوله وی موږ له د سکول څه ضرورت دی یونیورسټۍ باندې موږ څه کوو زموږ زنانه بازارونو کې ګرځي سوالونه کوي نو موږ په یونیورسټۍ باندې څه کوو یونیورسټۍ خو هغه خلک غواړي چې هغه ترقي کوي دا یې زنانه په پرده کې کور ناستي هلکان تعلیمونه حاصلوي نو بس وایي چې یاره موږ له کارخانه فکټریه کالجه سکوله یا نور داسې ښې ښې ادارې لاله کولاو که چې د زلمي پکې مصروف وي اوس منډه که علاقو ته ځه په یو علاقه کې یو سکول دی 15 تنخواګانې تعداد پکې څو یوه پکې زنانه یو شاګرد یو استاد روپۍ پیسې لګېدلي دنیا کروڑونه پې لګېدلي زمونږ سټیډیم ته څه ضرورت دی زمونږ د کرکټ ټورنمنټ ضرورت شته چې دی جوړ کړي یو شپه باندې کروڑونه روپۍ د یو ټیم په لکاو روپۍ داخله زمونږ دې ته څه ضرورت
زما دې د ضرورت دی که نه چې دا زنانه ته سرتوري دی یا دا کور کوي صیب یې راغلی و نو باجوړیان دی الله وبخي نو خلک یو مطالبه کوي لکه مطالبه وکړه وی په علاقه کې مې وی څه نشته امن نشته د دې امن د راوستلو لپاره څه طریقه وکړو او ته ووایه کونډه یتیم یې په تکلیف کې دی قیدیان وی گیر دی شهیدان شوي دي کورونه وران شوي دا ورته وایي 3G کولا وکړه وی ماله نیټ کولا وکړه نو په نیټ څه کې خو ښځه به دې ساله لغړه ګډېږي د نیټ خو دا قپیده ده ته به هم ګډېږي او هغه به هم ګډېږي او بېحایي ټولې دنیا ته به دې وښیي او وایي دا پروګرام کوي چې تا ویني ستا دا تورسري ویني او تا ویني چې ګډې کړې لغړه هغه یې هلته بس خوشحاله شي بېسه نور هم ډېره کړي وایي کار روان دی ښه مضبوط نو په دې باندې څه کې سوچ او عقل پکې نشته وی موږ له مه کوڅه مه پخوه ایمینې سره په کوڅه زه څه کوم زما نکاح او پلاره دا په چقړو کې جومان ده نو زر یم ځم که نه زه د هغه نه ښیم آی به په کچه ګرځېدل نو موږ به هم ګرځو که نه خو دا نورې مردارې باندې که د اسقاطونه دې وی بند که اسقاط دې دا په نور علاقو کې وزیرستان کې ورته اتفاق قوم وکړو وی منګه زنانو په نوم روپۍ دې چیرې نه وړئ هغه یې له اوس سړو له ورکوي خو هغه کې غیرت و که نه زنانه منګه نه راوباسو چې تالی دې په پردو سکولونو او پردو کورونو کې دې زنانه منګه ګرځو او ګوتې به لګوي وی خوراکۍ موږ له د سړو پیشنهادګان راکونئ زه ویل بېرته یې وړه د بېنظیرې مور له ویل ویس 2 ورځې باندې وي یا بېرته یې ورته کولا وکړه منډه هغوی ته میلاوي تا ته هم ستا پسې خور و لور ځي او د هغه پسې سړی نارینه ځي خو دا خو د هغوی پروګرامونه وي اسپتال دله جوړ کړي کولاو دی اسپتال څه ته کولاو دی منډه که مچان پکې شاړه اسپتال باندې څومره روپۍ لګېدلې د برکې دنیا پې لګېدل د ډاکټر پکې پته نه لګي د مشینګرۍ پکې پته نه لګي د محمود د بر سر نه خوار بیمار را روان کړی لر سر ته یې راورس چې رارسئ سایې وله خېجولي دومره یې به ګاډي کې ونقئ نو یې جوړاوه دی څه له ځمکې پې څه له نیول خو هغه چې کم هلته هغه مالک سټي دي هغو ځان موړ کړو او د پکې تنخوا میلاوي ځمکې ترقي مو وکړله مارکیټ به مو ته جوړ کړي په تا هم هغه غریب باندې څه کوي او سال یې وله بیا ټیکټ ورکړی بیا هم وله ووټ ورکړ چې بیا هم د پسې راشي نور به هم دله جوړ کړي یو 2 3 نه الله وایي دا والثمرات لای میوجاتو به کمې وره او که د الله سره تعلق جوړ کو د دین دپاره خو سخته رانله د دین دپاره سخته چا تېره کړه صحابهو تېره کړې وه موږ تېره کړله چې لږه موږ ولږې نه مري ولې لکه ټوله ورځ قرآن ته ناست یم یاره ډوډۍ مې نه ده خوړلې یا جهاد کې مصروفه ومه خوراک نه میلاوېدو تبلیغ له تللی ومه څه نه میلاوېدله دې ته وایي سخت اوس ستا سخته څه شي ده او د باندې مهنګایي دې څه شي ده هسې یې رایستلي مخکې به د ځوان سره 10 روپۍ وي چې ماشوم له به 4 روپۍ ورکولې 2 روپۍ 1 روپۍ ولرغې 1 روپۍ به واړه بسکټ کېدل لمن به لړه کوله منډه که اوس ورکوډې ماشوم یې د ورځې 1500 روپۍ خوري د ځوان سره دی په جیب کې 1500 روپۍ هره ورځ دا خرچه پرته وي د 3 او 3.5 لاک روپۍ یو موبایل دی یو د بوش بوټان یا په 2 3 روپۍ دي دا د پیزار دی یو کوټه یو واسکټ یې د 4 زرو دی مهنګایي شي ده که مهنګایي وی تا به واسکټ خرڅ کړی وی موبایل به دې خرڅ کړی وی نیټ به بند وی چا به پیکج نه کولی فیسبوک یې به بندې وی وای فای به خلکو بندې کړی وی پی سی ایل یې به یې نه کتلی ځکه چې مهنګایي ده که نه مهنګایي کمه ده دا کمې روپۍ چې د باجوړین څه دي که نه دا د بوش سم نشته د دې اوسه چې کومې دي هسې خوله کې تړلې ده مهنګایي ده الله دې له روزي درکوي خو دا توسر یې مه راوباسه او دا کم چې به دې کلو کې دي که نه دا مشران دا د دې ګناه ده ګوره
د دې خو آسان علاج دی. زه یو ځل اجلاس له غوښتی و د زکات اجلاس یې بولم ویل د زکات تقسیمولو به څه چلو نو هر علیم خپل رای ورکړه. زما نمبر چې رالی ما چې زما څه خو زما د ذهن مطابق داسې وکئ چې راځئ یو سړی زموږ جومات ته راولېږئ چې رالی ماښام به زه راپاڅېږم چې هلکه زکات مستحق څوک دی ودرېږه. نو مالداره خو زما نه شرمه نه شي ودرېدی زه خو یې پېژنم کلیوال به یې پېژني چې یتیم نه هغه نه شي ودرېدلی. نو زه به ته ومنئ چې هغه مستحق دی هغه بل هم مستحق دی هغه هم دی نومونه یې لسته وښېده او چې څو حقیقي وي وله ورکړه. ویل نه ویل دا طریقه خو نه کېږي چې نه کېږي نو څه به کوئ نو چې لک راغلی وي نو 500 به ورکو او 5 کم 1 لاک به جب ته واچو چې سړی د مدرسې په روپو باندې اسره نه کوي نو هغې د یتیم په کونډه کوي. مال زکات راکلی و مدرسې له 1,20,000 چا چې راوړی و نو هغه پکې 60,000 روپۍ ځان له والې وي. شپېتې ماله راوړې دسخط یې نه د 1,00,000 واغست. نو چې کله هم راغستلې زما سه یو ملګری راسه و نو دا دنیادار ډېر ماهر دی. ما دې ویلې سړي چې دا روپۍ شمارلې ګوتې یې رپېدلې یاره مال ګوته ته یې ما نه دی کتې خو هغه وایي چې دا شپېته د دې مدرسې دی او دا شپېته به د بلې دې ځوانه 6 میاشتې پس معلومات وشو. یو سړي ما نه پوښتنه وکړه مدرسې څوک تعاون کوي ما یاره یو ځل د طلباو له 1,20,000 روپۍ رالېږلې وې او شپېتې راکړې شپېتې څنګه درکړې دا خو 1,20,000 دي ما دغه راکړي دي پلان او که دې ولیدو نه په لمن باندې لمونځ کېږي او په سیخې هندو مسلمانېږي داسې غوی شکل او صورت دی. نو هغې ما د ویې ولې زه معلومات کوم چې معلومات یې وکړله رابطې پسې کړې ویدلی 100 روپۍ ورکړي او د بدرو 1,20,000 ما سې رابطه وکړې څو یې درکړي ما چې شپېته را سړی راول د شپې راغلی و زه یې نه ومه پیدا کړی شربانګ راغلی و لا زه جومات له هم نه ومه تلی ویل په شرمونو شرمېږم مل ولې ویل چې غلا مې ښکاره شوې ده او مسله جوړېږي خاندان به مې وشرمېږي زه به م وشرمېږم نوکرۍ ته مې خطره ده او جړلې او اوښکې بېدل نو ما بیا موږ زړه کې رحم و نو مل وسک نو بیا هغه پسې تلی او سوال او جړه او فریاد نو بیا ورته ویلو چې دا روپۍ وله ورکه او نور بس ګټه پې جده خوا روپۍ وراوړه. نو بیا مال یې راوړلې 40 یې راکړې نو مال څو شولې شپېته مخکې وې 40 خو 1,00,000 شوې مال بس 1,00,000 روپۍ نه که نو ویل ته به وایې چې 1,20,000 را رسېدلي. نو بیا یې د جب ته لاس کړلې 10,000 یې نورې راویستې مال 200 شولې وی 500 نه ماله شپېته او 500 1,00,000 شوې بس نو ویل نه 15 بیا نورې راویستې چې 15 راویستلې ماله 1,15,000 شوې نو ویل اوس خو وه که نه چې 1,00,000 شوې نو ما دروغ را باندې څه مال یې راکې هغه بس د 5 ګونې چې ویل ډېر سخت سړی نو ما چې څه دیاړي مې رسه کړې چې تجارت مې څه شریک کړې چې زه سخت یم خو بل چا روپۍ درکړي دي د زکات چې دا دله ورکه تا ته شپېته والي دي خدای دې غرقه مال خوان بیا له کړی وی چې د قیامت په ورځ د چڼو د جهنم په لاره پره کړی چې ویني څه نو هله دا خو شکر وبا چې الله د غم خلاص کړي. نو چې سړی د مدرسې په پیسو اسره نه کوي نو د کونډې یتیم مال ورته او ته څه ښکاري دا حال یې ته جوړ کړی. نو مهنګایي نشته صحیح ده مستۍ خلک راغستي حد یې کراس کلی دی الله و ثمرات اولئک مد میوه دی وبشر الصابرین الله ویا زیر ورکه یا صبر کوونکو لره په دا تکالیف ولی چې څوک صبر کوي هغې له زیر ورک الذین لا اذا صابرین هغه خلک دی اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسېږي دی ورته څه تکلیف څه مصیبت ورته ورسي تکلیف ورته ورسي
قالوا دی وای انا لله و انا الیه راجعون یقینا منگا خاص یو اللہ یو و یقینا منگا دی اللہ تا واپس کیگو انا لله ای عبیدنا و ملکن زمانگا دا عقیده دا چه منگا اختیار دا اللہ دیا و انا الیه راجعون او منگا با پا آخرت کیا واپس کیگو اللہ تا دفار دا حساب کتاب با واپس کیگی رب کائنات تا با واپس کیگیا حادث کی راجیہ ابی هریرہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی رسول اللہ فرمائے لذن قطع شسع احدکم فلیسترجع فإنه المصاب وی چی دا چا واندنه نده واندنه دا مشلی دلو نداری کلمه دا استرجاع وی انا لله و انا الیه راجعون باوی وان قسمه تکلیف دتا ورس بلوات کی راجی دا اللہ نبی ویا من استرجع عند المصیبه چا چه بوخا دا تکلیف کیال انا لله و انا الیه راجعون ویلا جبر اللہ مصیبه اللہ بولا پٹی وکیا دغه تکلیف دغه تکلیف اللہ بدل په بل سمان اخلاص کی وآسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضى او اللہ بولا خیسه کی آخرتا او اللہ بدل ورکیا دغه په بدل کې نیکا بل نیکی با اللہ درکی نو پای باندې اللہ دا غمر کی کنه نو ته خو انا لله و انا الیه راجعون ووا چې نه ویا نو څه به راته میلاو شي دې وجې نه ابي هريره وایي رضی الله تعالی عنه وایي د الله نبی ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ده بخاري روایت ده دلا نبی یا مومن تکو کما تکلیف رسیات سڑیوالی رسیا یا غم یا نور تکالیفونو ترسیا حتی کو غنی ولی پا پخکی نزی نوی پا دی ولا اللہ گناونا ماف کیا گناونا دا اللہ رب العزت پا دی مانی ماف کئی اولائک علیہم ملائی دقا خلق دی چی وخا دا مصیبت کی اللہ وی صبر کیا اولائک علائی دا خلق علیہم پا دیو بانی صلوات شابشی دی درین عامات اللہ ورکیا یو اللہ صلوات بل اللہ رحمہ دریم اللہ المحتدون ہدایت بانی ملاوی نو مصائب سو دریو کن نو خوشحالی چورالی دری اولائک اللہ دا خلق علیہم پدیو بانی صلوات شابشی دیا من ربیم نتربا درب دیونا ورحمتن ولا ویا رحمت دی واولائک هم المعتدون اولائک دا خلق دیا سملر مندون کی پسیلار دا خلق روان دیا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ جواب دے دنا ہمیں شبہ شبہ داوا ویلتا د صفا مروه سعی کے او دا خو د زمانه د جاهلیت عادت دی دا د سکار راغلی چې یو صفا ډیره دی یو مروه دا خو د اسماعیل علیه السلام د مور سنتو چې کله ابراهیم علیه السلام آغا بچی پریخودل او بنوی نو د اسماعیل علیه السلام مور مهاجره رضی الله عنها دا د اوبو په لټون پسې د صفا نه لاړه مروه
نو چې مروه ډېری ته به وختله وې داسې نه چې بچی نه شرمخ ویسي نو بې د مروه نه را منډه کړې صفاله نو بیا به یې منډه کړله بېرته مروه ته نو په دې کې اووه چکرې ووالي بس د دې دا تکلیف او د دې دا هیبت او د دې دا منډې الله ته خوښې شوې وره چا چې د دین دپاره منډې تېرې کړي که نه الله د هغه منډې م خوښې دي هېڅ په امت کې رایجې کړې اوس د حج نه کېږي بغیر د صفا او د مروه نه وجوبي مسله عمره دې نه کېږي بغیر د حاجرې د منډو نه نو د هغې هغه منډې الله ته خوښې وې دای ورداخلې کړي بیا په زمانه د جاهلیت کې دوه یو هلک او یو جینۍ وه د یو نومه اصاف و د هلک او د جینۍ نومه نایله وه د دوی دواړو نه په حدودو د حرم کې بدکاري وشوه هغې نه الله ایسته ګټې جوړې کړې یو ته به اصاف بوت و او یو ته به نایله نو نایله په مروای کې و او اصاف په صفای کې نو چې کله به دی منډه د صفا او د مروه واله نو دې سه به لاس لګاو دا خو الله په طور د عبرت کړی چې الحاد څوک په حرم کې کوي او په حدودو د حرم کې او څوک ورانې کوي نو دا حال دی ملا علی قاري لیکلي که وایي موږ طواف کولو وایي زمانه مخکې یو سړی روان نو په هغه زمانه کې به خلک لږ نو وایي د بیت الله نه پسې څپېړه راووته پسې لاس او وایي دا مخ یې پیوه وایي زما مخې د سړی کېناست وایي چې خلکو راپورته کړل وایي هغه په سترګو ړوند کړی چرته یې نظر به غلط استعمال بس نیت به خطا کړی الله یې ګوره کو چا پکې د ګناه نه تو کو داسې عذاب به الله وایي درکمه چې الله یې داسې عذاب به مې چاله نه یې ورکړی سخت عذاب به درته وڅکم اوس هم چې دا ډېر خلک مزدوریانو له لاړ شي که نه نو هغه ځای ګوره پاکه خاوره ده نو هغې سړی ترقي کوي اگر چې دی به دیاړي کوي او تکلیف تیری خو روپۍ ته شی راوباسي خلک پکې خوش خو دا ځنې پکې رذیلتوب وکړي خطایانې وکړي ګناهونه وکړي خو پاک ځای دی نو بیا پې الله فقر او مصیبت اخته کیست ولګوي او د صحابه او د انبیاو کلی نو دا خو په هره زمانه کې چا د پته نه لګي چې الکه دا نایله څه شی او دا اصاب څه شی دی دیسته پیران جوړ کړه نو بیا به چې د جینۍ هلک خوښ د جینۍ به هلک خوښ نو د اصاب نه به مدد غوښتو او چې د هلک به جینۍ خوښه وه نو د ایلې نه به مدد غوښتو دواړه زاړه یاران وو که نه په زاړه تني باندې نو دا د عبرت په طور باندې دغه کړي وو مسخه کړي وو شکل او صورت نه یې وله ګټه جوړه کړه بیا پیران شو لکه مشهوره خبره ده یو پیر سره مرید و نامرید وخت ډېر د پیر سره شوی خو چوټۍ تېراتو نا پیر ولا ورته ویلي چې څه به پیدا دی خو دا کوټې وسواله په دې به مزل کوې په لاره نو کوټې را روان کړی په لاره سړی شوي ستې کوټې مړو چې کوټې مړ دی ورته ناست دی او جاړي د کلي یو دوه سپین ږیرې راغلي دي دا خو د جړا مړی نه دی خښ یې که نو چې خښ کړی دی نو اخور بیا هغه قبر ته ناست دی جاړي د کوټې قبر بس ښځې هم را خلاصې شوي دي چې پیر صاحب راغلی دی قبر کې مستانه پراته ده نو بس خلکو د قبر عبادت شروع کړی د پیر ګاکې کم کړی دی چې کوم یې استاد د هغې ګاکې کم کړی دی او خلک راځي او د هغه استاد دربار له نیځي او وروره د مرید دی له راځي پیر را روان شوی دی چې مرید الله دی غرق کا
کم ګیدړ څنګه دې راوړی څه شی دا څه ده کږې دوبر د سره دی څه بلا ده چې دا ټول کلی دی ځان ته رامات کړی دی او زما ګاګ دی ټول وه چې پیر صاحبه سلامته کوټی دی ستړی شوی او مړ دی او خښ کړی دی بس خلک راځي وی زه دیو د ګناه نشته ما یې مور خښه کړې وه او ویل تا یې زوی خښ کړی دی نو پیر چې کم قبر د ناست هغه کې خره وه او دلی دی دا کوټی ورکړ زمونږ خلک خو دا نه ګوري بیا که نه او د عربو مشرکین هم دا چې لکه د کوټي کې څه شي عبادت کې غر شي قبر کې خدای خبر څه شی پراته دي دومره اوږد قبر به یې جوړ کړی یا لس شل ګزه به اوږد نو دومره خو آدم علیه السلام هم نه اوږده او هغه ابوالبشر دی شل ګزه یا څلوېښت ګزه خو هغه ګز دا یادوي دومره ګز دی دا د جنتیانو هم دغه دی او قوي خلک تیر شوی دی الله چې مړه کړله کانه مجاز نخل خاویه الله وایي داسې و لکه د کجورې تانه باډي یادول نو خلک باندې کیسې کوي که نه و چې بلاره به روان وی د یو غر نه به بل ښکارېدو چې څنګه هلکه دومره غټ خو نه و الله دې پویه که چې د اسمان نه ولته سر لګې او قوي خلکو د هغه زمانې په اعتبار سره چې قیامت ته وخت نږدې کېږي نسل به کچې کېږي اوس دا ته ګورې یو لوی شنې وی صحیح ده او بیا چې څومره وخت کېږي بیا به نور کچې کېږي چې ستاسو نه پیدا یې هغه به څه ته نورو ته مخکې وګوره مخکانو خلکو ته وګوره تکړه دي لوړ دي او چې څومره ښکته نسل یې چیت پیت دي دومره شی نه دي یا یو لوی شي نو دا د قیامت نښه ده قیامت ته نږدې خلک کمیږي یاجوجو ته نږدې کوي یاجوج به وایي د یو غوږ به څه تولهیي او بل غوږ به بړستني یو غوږ به خور کړي یا دا بل غوږ به په ځان راواچوي ورور ملاس د خورو غږ د پاڼې د لاندې به وایي څلور او پنځه پراته وي نه کټ شي که نه دا هم د آدم علیه السلام اولاد په نسل کې د بنیاد امان نو هغه بوتان یې ایښي وو نو دی به ترې سوالونه کول ابوذر غفاري وایي و یو ورځ طواف له راغلی ومه شپه وه نو وایي جینۍ اصحاب ته ژړله هلک یې خوښ او د هلک وایي و پکې هغه پکې نایلې ته ژړله جینۍ خوښه وه نو دواړو غوښتل وایي ما به ورته بړ غږ وکړو پړ به مې غږ وکړو چې د دې و نکاح وکړه خو نکاح یې نه کړي نو هغه خو د هغه هلک بله جینۍ خوښه وه د دې جینۍ بله له خوښ نو وایي په حرام کې راته څه نه شي ویلی ویل چې راوځې به خو به نه راوځې نو ویل دوه شپې را باندې په حرام کې وکړې نه راوتم با راته ولاړو واله مې نو دی به د دې بوتانو نه غوښتله کوله لاسونه به یې وسرله دا به یې لګوله نو چې کله اسلام رالی نو د صفا او د مروه منډه خو دا شاعر الله دی د الله د دین نښه ده لکه څنګه چې طواف دی واج عمره کې د سدا ده اووه چکره دي نو اوس یې ډېرکۍ ختمې کړي دي شنه لیټونه یې پکې لګولي حدودو کې نو دی اعتراض وکړو په پیغمبر باندې چې دا خو یاره د زمانې د شرک عادت دی دا ته ولې کې نو الله ورته ویل چې دا خو هغه د هاجرې رضی الله تعالی عنها د هغې هغه اثار دی او د اسماعیل علیه السلام هغه تکلیف تیر کړی و نو الله وله په هغې کې دا بدل ورکړو ان الصفا یقینا صفا ډېره والمروه او مروه ډېره من شاعر الله دا د نښو د دین د الله نه دي د الله د دین څه ده دا نښه ده وساریه د الله د دینه فمن حج البیت چا چې حج د بیت الله وکړو او اعتمر او یا یې عمره وکړله فلا جناح علیه نو نشته دی ګناه په ده باندې په ده باندې ګناه نشته د څه ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دې دواړو نه دا ګناه نه ده دا واجبه ده په حج او عمره کې او که چېرته ده نه
سعی د صفا او د مروه پاتې شوله نو بیا به دم ورکې په دم باندې یا جبیره د دې پوره کېږي امام شافعي رحم الله وایي سعی د صفا او د مروه دا فرض ده و چې پاتې شوله نو حج پاتې شو او چې پاتې شوله نو عمره پاتې شوه بیا د باندې قضایي وی لازمه ده ومن تطوع خیرا چا چې وکړلو د نیکۍ کاره په خوشحالۍ باندې نور د نیکۍ کارونه وکړله په خوشحالۍ باندې فإن الله یقینا الله تعالی شاکرون قبلون که دا عمل دی علیمون فوی دی الله قبل عمل لرا او الله ستاسو په نیتونو باندې پوی دی بس جنازې لازم بل ما شو جنازې لازم واخر